یا بنی اسرائیل. دا د سورت بقره شپږم نمبر رکو شروع کی. ربط مخکنی رکو سره ښکارا مخکم خطاب بنی اسرائیل ته اوسم خطاب بنی اسرائیل ته ده. مخک اجمال د نعمو په بنی اسرائیل اوس دلته تفصیل د نعمو ده په بنی اسرائیل نو ربط ښکارا. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی په شکر سره نعمت یلتی زما اغه نعمتونه انعمت علیکم چې انعام او احسان می کړه پتا سو وان یو یقینا ز فضلتکم بهترواله می درکړه تاسو ته علی العالمین د خپل زمانه په خلکو باندې. واتقوا او دار ش یومن عذاب یومن منصوب بنذ الخافض او دار شي د عذاب دا ورځنه لا تجزی لا تدفع چې نه بدفقای نفس یو نفس مؤمنه عن نفس د نفس کافرانه شیئا شیء. مؤمن انسان به کافر ته فائدہ نشي رسوله خو کدواړه مؤمنانو به رسولې شي. ګوره کدواړه مؤمنانو موږ تاسو چې وړو کې معصوم وفات شي نو جنازه کې وایو اللهم اجعله لنا فرطا وجعله لنا اجرا وذخرا وجعله لنا شافعا ومشفعا. چې شفارس کینو ځکه دعا کو کړه چې دواړه مؤمنانو یو بل ته فائدہ رسولې شي. کوړو کې بچي وفات شنا بالغه مور او پلار ته فائدہ رسولې شي اب جنت تزي. دا معصوم چې جنت تلار شي التبغاغو کی اين ابي و اين امي زما پلار چیرته ده زما مور چیرته ده د تبویل شي اخو دو غست تللی دي نو رامنډه بکی. الله بد دې بچی د خاطره مور او پلار چې دو غسیان دي د بچی د خاطره به جنتیان پیدا رسای. ک بچی د حافظ شو نو مور او پلار سره لس دو غسیان بزان سره جنت ته وړي. ک شهید دی کاویا ک عالم شسل او که حاجی صاحب شو سلور سوا دا چې دواړه مؤمنانی او چې یو مؤمن یو بل کافری بیا فائدہ نشي رسول. ولا يقبل منها شفاعه نبشي قبل ولا د دې نفس نه شفارس ولا يؤخذ منها عدل او نبشي اغستل د دنه عوض ولا هم ينصرون او نه بده دوی امداد کولې شي په دفع د عذاب سره. اے دنیا کې چې زمونږ استاد خپلوان حکومت گیر کی داغه د خلاصېدلو درې طریقې دي. یو طریقه دا د شفاعت شفارس ولا پیدا. دویمه طریقه دا د چې روپۍ ورکو. دریمه دا د چې محبس باندې حمله وکي او په زور باندې خپل سړی را خلاص کی. الله وی په آخرت کې دا درې واړه اسباب د خلاصۍ بند دي چې ایمان د سره نه شفاعت نشته، روپۍ کار نه کوي، زور کار نه کوي، نصرت نو هغه ورځ نه وډار شي چې یو شی مو کار نه کوي. و ازیات کاوه نجیناکم دا اوس تفصیل د نعمو دی. نجیناکم نجات مدر کتا سلرا اے یهودو من آل فرعون دا قوم دا فرعون نا دا نفس دا فرعون نا یسومونکم رسول بیتاستا سوء العذاب سخ عذابونا یذبحون اغا تفصیل دا عذاب داده حلال اول بی ابناکم استاسو بچی ویستحیون نساکم ری خودل بی استاسو خزی وفی ذالکم یا بی حیا کولی بی استاسو بی بیانی وفی ذالکم اپدی انعام کی بلاؤن یو غٹ امتحانو یا غٹ احسانو من ربکم د جانب درستاسونا عظیم لوی. فرعون د دوی 12,000 بچی سوک د 12,000 نډیر یادای د بچی ورته حلال کړ. یو عالم لیکلی دی وی 90,000 بچی ورته حلال کړ. ډیر ظالمان. فرعون سوکو او چیرته اوسېده. فرعون اصل کې د نوم نه دی. سوک بچه مصر کې بادشاہ شو نو هغه ته به فرعون ویل. لکه د فارس بادشاہ ته به چې کسرا ویل.
د روم بادشاہ ته به قیصر ویل، د یمن بادشاہ ته به تبع ویل. دغه رنګ چې څوک په مصر کې بادشاہ شو هغه ته به فرعون ویل. خپل نوم د ولید دی، څوک وایي د نوم مصعب دی، څوک وایي د نوم قابوس دی. درې قول دي: قابوس، ولید، مصعب. د مصری دی، د مصر دی، د غریب سړیو قرضونو تنگ. فکر یو کو چې کله کله سړی چې کله بدل کی نه بیا قرضونه خلاصي. نو را روان شو او مصر ته د شام نو را روان شو مصر ته را. مصر ته چې راتلو نو د ښار نه خارج یو ځای کې خټکیو. پښتنه وکړه خټکی په څو دي؟ یو بار په 50 روپۍ. بیا چې کله ښار ته راغی او منډۍ کې پښتنه وکړه یو خټکی په 50 روپۍ. دوی الکه مامو ته بیا دی موته ګټه هدي ته وایي. خارج د مصر نه یو بار په 50 روپۍ دی او اینه په داخل په مصر کې یو دانه په 50 روپۍ. قرضونه به د خلاص شي او خبه مالدار شي. لاړ یو بار خټکی په خر باندې را بار کو را روان. پلار کې ورته پولیس درېده، شرطه وړي مونږ ته پکې حصہ راکا. هغه ته روپۍ ورکړي. بیا بل چې منډۍ ته را رسېدو یو خټکی ورته په 50 روپۍ ورزېدل. سړی فکر وکړ چې دا خو بے پر سخار دی، دیتش خار نا پرسان وای. پختنه مختنه نشتا. خار نا پرسان قصه موریدلې ده، موږ ته به استادانو کوله نو تاسو ته به خار نا پرسان یو خار دیته یو استاد او یو شاګرد لاړ. دا څه خارو چې پاغه کې یو پس په 1 روپۍ او د پس 1 کیلو وخم په 1 روپۍ، غټ غویم په 1 روپۍ او یو خر به دی اغستا غم په 1 روپۍ، ار شی په 1 روپۍ. که یو غټ تعمیر به دی اغستا په 1 روپۍ او که یو تیګه به دی اغستا په 1 روپۍ. استاد ورته وی بچیا دې خار کې قیمت معلوم نه زکه ته تخت. هغه وی زه په نظر زه خو په پسا خلم په 1 روپۍ او بیا به خرم خپل هم او خرصم بهم په 1 روپۍ کیلو نو سم به مالدار شي. هغه ورته وی دا خار د اوسېدلو نه دی وینا د پات شي او دیره کې ځان ته جونګړه جوړ کړه، قصاب خانه اخلاص کړه، یو پس به راوستا او په 1 روپۍ کیلو غوخه به خرڅاوله او ځان ته په خول خپل به خوړه. زبردست سټیو صحت خبر آبش. په دې خار کې یو قصه وشو. قصه دا څه وشو چې د شپې غل راغی یو کور ته ورواوړی. غلی او کړه سامان مامان به دروندو چې بیا را کوزیدو نو خپل خطا شو او ناوی ته لاس واچو. هغه ناوه ور پسې را خلاص شو. ناوه خو د اوسپنی نو خې خوب شو ویني تی روان شو. غل لاړ او پولیسو ته اړیزه وکړه چې فلانی کور نه مغلا کوله، د غلا سامان ډیرو چې راوړېدم ناوه خراب یې خوا د پخې ته مې وګوره. دمره ظلم په کشمیر کې نه. هغه وی دا خو ډېر ظلم شوی دی. پولیس یې ولېږل او د کور سړی راوړي. راشه وی څه قصه شوې ده؟ وی بیګا ستا د کور نه دی غلا کوله او سامان دروندو نو دی پخې خطا شو ناوې ته لاس واچو.
ناوه دی خراب ایخی وا غلطو گورا پخی خوب دا هغه وی صاحب زما غلطی نه ده دغه کاغل ما بل ته پټیکا ور کړ نو دا د ټیکدار غلطی ده چې دلته خټه کما چولې وی ټیکدار را وستا ویلې وجنو دی وی ولی وی غلطه ګور نه چخپه خوب ده بیګا د دې سړی کور ته وړېدل غلې کوله سامان دروندو چرا کو زیدن او خې خطا شو ناوې ته لاس واچو او دغل په خوګدا منګ دا سړیرونی واغوي ما د ته پټه کور کړه تا دلته خټول کما چاوي دا وته ټول بامونه داسې کې او دغلو په خوګيږي تا به وجنو نو غلب محفوظ شي ورته یې صاحب زما غلطی نه دا د یو کور نه خزر راپورته شو زه دا غي پننداره شم دل ترانا دا خټه کم اورځه کدا خزر نه نو ما سکارو چې دلته خټه کم اچا الوی خزر اوله صحیح نقصان زه خو پیدا شو خزر راونی و اورای وست وېڅ چل دی وې څنګه څه چل څومره حادثه شوه دا دغل خېته نه ګوري بیګه اغلا کړی د دې سړی د کور نو سامان دروندو چرا کو زیده په خطا شو ناوی ته لاس چولې او په خوګدا نمنګ دا سړی راونی واغوي په ټیکا مې ور کړ ټیکدار وای دا خزه د کور نه سر را پورته کړ هغه یې صاحب زما غلطی نه ده چا غابو کو چې دلته یو سړی بازار کې ګرځي او د ونی نه لاندې نو ټول خلک ننداره کول مام سر را پورته ټول کار هغه سړی کې دی الوی سړی راوسته وی ولی ته بازار کې ګرځي نو خزستان اندارې ته ګوري ټیکدار نه خټه کمیږي په ناوه کې نو د غلط خپو کیږي بس هغه راونی و په دار کې نو هغه پړ چې وتر حقیقت کا وړو کې نه هغه پړ به د دې سټ نه وته وزیر ورته صاحب دا پړ خود د سټ نه وزي ای ورشا غټ سټ والا سړی وګوره هغه ګرځیدا هغه استاد شناستو هغه ګیره کې کنه هغه سټ برابر پتوی راځه وی بادشاہ چې دی هغه دیوان وی سوی وی انعام درکړي بس هغه رامن لیکو واسکټ خوځاو را خوځاو دا وغټ انعام یا کمقل خلک د ډېر انعام پر هغه راوستو هغه پړې راکته ک غاړه کې الکه وی پتا شو هغه ما څه کړی ورته کیسې نه خبر دغل خخو شوی دا من کور والا وروخته هغه وی ټیکدار ته په ټیکا ور کړی او هغه چې دې ټیکدار وي چې خزه راو کته نو مان زکه خټه کم شوی خزه وی دا وړو کې سړی بازار کې ګرځید اوس دا سړی خو مړ کول غواړي اوس دا پړې د دې وړو کې سړی په سټ نه برابرې او ستا سټ خو ماشاءالله صحیح ده بادشاہ خوشاله شخل کو ته وی سړی پیدا شو هغه سړی چې غډیر نقصان کړی دی او غلط نقصان رسیدل سبا لس بجې به پدار کو دې بنک چې د اعلان وکړ استاد خبر شو چې ما د تویل کدا کار مکو دې چې کله په دغه کې دې پوي کو چې سبا په دار تخته باندې درېږي نو زبر امن وکم او زبدا د دار دا پړې ز غاړه کې اچوم تبه زی غاړه کې اچوم وسایدا نو پاغه چودرې دا استاد راغی دا پړې ته کش خپل غاړه کې واچو چې ته زما شاګرد ته څنګه ځان مړکه هغه وینا زما حق دې بادشاہ په ما فیصله کړی زبردست جنگ بادشاہ ورته وی لک صبر کوي سکی سره مرګ خو خطرناک شی دی او تاسو یو بل سره جنگ کوئ استاد ورته وی بیگانه خوب لیدل چې څوک مرشي سبا نو هغه به ډایرک جنت ته ځي زه استاد مو زه شاګرد دی نو جنت قابل زیم کده بادشاہ ورته سپیړ ورکړي چې بادشاہ زیم او جنت ته تاسو ځئ راکې پړې غاړه تواچو
اوزان مرک استاد وتوی رازا دی تخار غلط خفوف شوی د باچا پکې مړ فرعون وی دا خوشیر نه پرسان دی دې کې هو پختنی مختنی نشتا رازا یو کار دا دی یو دیره کا توغی باندې پاټک واچ مړی بچ راتلا نو داغې نه به ټیکس اغسته 15 روپۍ د زړه کې فکر وکړه چې چاګیر کړم کنه نو خو بادشاہ ته به میويسي او کګیر نه کړم نو ډېر روپۍ به جمع کړ دې کې د وزیر په کورنۍ کې څوک مړ شو چراغ دې ته پاټک کته کړ ویل روپۍ راکاوه وی ته چا دراوله وی بادشاہ دراوله روپۍ ورکړي وزیر لاړ بادشاہ ته وی چې اوس د مړو نم ټیکس اخلي سړی دې دراوله د الله بندا هغه ویرای ولې فرعون راوست دوته د خپل ټوله قصو کې چې سید تعلیم دراوله خو مجبور او ستا خان کې والله کا پورستا هغه چې د خبرې ووري د ډیر مخیار ځان سره وزیر دا هم بلاوه دومره محبوبیت خلقو کې پیدا کړ چې بادشاہ مړ شو نو دی چې بادشاہ شو غریب سړی چې بادشاہ شي نو د بیا کار خرابېږي لکه چې مخکې څنګه حال اوس څنګه حال چې لږ وخت تېر شو شیطان ورته راغی ورته وی صاحب بادشاہ شو غریب او قرضدار دی بے وطن دی یو بل کار نه کوي سکا وې د خدای داوا وک خلکو کې د محبوبیت ډیر دی مسوه ز خدای ما دا مې مرتبه ده دا ورته شیطان دا کارونه را باندې زکه مکوا چې بیا به خلک را باندې د خدای کارونه کوي او ما ته بند راځي ورته وی زدي سموار بیغم شو بس اعلان وکړو چې زستا سو خدای مل حیاس دغه کال باندې باران ونشو باران نه کېدو وچکالی و خلق راغون سے فرعون ته وی ته خو خدای باران پکار دی هغه وی زه فکر کوم چې باران در باندې ما خوستان خپانه استه شیطان ورته وی ولی خفای وی تار ته وی چې ځان ته خدای وایا نو ما وی نو باران کم زینه پیدا ورته وی زما کار دی خاموش شیطانان راغون کو وی وبو چی کوي ټول وبو چی کوي وای پورته شي چې پورته شو ای متیاز اور باندې راخوشي خلق باندې زبردست باران خلق وی دي ته خدای مخکینی خدای به چې باران کو نو ریز به راوستا او دا زبردست ذکر دی چې شین اسمان باندې باران اخو باران نو خو پریتی و یو بویونه شو دی وطن په خلق دانه راوختی مریضی خلق رانه چې یا خدای دا څنګه باران دی دا خو مونږ ټول مریضان شو او بویونه دي وېزه ز فکر کوم ما خوستان ناس ته وړل خفه دي شیطان او تراغه ولې خفه ویلا باران خو ډېر نقصان اوس خلک وای چې دانه خکا او دا بوی لري کا وې دومره کلک خدایم نه پرېدا اوس پکې راغله نو دا خدای دا وکړي و فرعون ته چا پیشونګوئی ورکړه چې بنی اسرائیلو کې با یو سړی پیدا کېږي او هغه با سبب ګرځيږي ستا د هلاک د بادشاہي او ستا هلاکېږي با فرعون شروع شو چې کم نوې الک به پیدا کېدو هغه به حلالو وجل به چې دا مرګ ډېر کو
نو د فرعون قوم چې قبطیان ورته ویل، هغوی سره دا فکر پیدا شو چې نوی بنی اسرائیل چې پیدا کیږي نو هغه خدای مړ کوي او دا زاړه به مړ شي په خپله. نو دا کم کارونه چې منګ ته بنی اسرائیل کوي نو دا به بیا په منګ باندې راوړي او دا به منګ ته حواله شي. نو فرعون ته ویل دا کار دې صحیح نه دی، نو به یو کال وجلو بل کال نه، کم کال باندې چې وجلو حلال وله په هغه کال حضرت موسی علیہ السلام پیدا شو، او په کم کال چې پرې خودل هغه کار حضرت هارون علیہ السلام پیدا شو. د موسی علیہ السلام د پیدا کېدلو قصه او واقعا په خپل قران کریم کې ورسته راځي، اب ان شاء الله التوان. او بنی اسرائیل چې مصر ته داخل شوی او دا خود شام اوسیدون کې دي، اصلي وطن شام دی. نو مصر ته کم وخت کې راغلي دي، دا به ان شاء الله د حضرت یوسف علیہ السلام په قصه کې وایو. نو 12,000 واړه ماشومان فرعون مړ کړه او حلال کړ، او چې د بنی اسرائیل بلورګان پیدا کېدې هغه به پرې خودلې د دوه وجونه. یو خداوا چې د لورګانو نه خطر نه و، نجومیانو ورته ویلي والک به پیدا کی، او دویمه دا چې دوی دا فکر کاوه چې زمونږ بیا خدمت به څوک کوي، نو دا به مخادمانی. دا کیسه روانه کړي و. الله چې کم کارونه کوي هغه د چا په تدبیر باندې نه د فکی. دا د فرعون یو تدبیر او یو فکر یو کیږي به هغه شی چې الله وغواړي. هغه موسی علیہ السلام ورته پیدا ک او د فرعون په کور کې لویک تربیتم فرعون کړو. موسی علیہ السلام غټ شو، بیا لاړ شعیب علیہ السلام کرال تا ورته لور ورکړه. الله ورته لاره کې پیغمبري ورکړه. فرعون ته ډېر موده نصیحت او مناظره وشوه، مباحثه وشوه، خود فرعون دا گمراهی او دا سرکشی حق ته رسیدلې و. بنی اسرائیل هم ډېر تنگ شویو او هر ورځ به ورته موسی علیہ السلام تسلی ورکوله، فکر مکوئ الله به زمونږ او ستاسو امداد کوي. بس یو شپه الله موسی علیہ السلام ته فرمایل چې د فرعون د هلاکېدلو وخت راغلی. بنی اسرائیل تیار کا، د دوی خزو ته وایا چې د فرعون د قوم د خزونه دا زیورات سره زر او سپین زر په سوال غواړي. ورته ودی وایي چې زمنګ په خپلوانو کې وعده ده، تاسو دا غوګواله او چارګولونه او دا شوینه راکړي. فرعون بم درته هلاکه کم او مالدار بم شي، راغوی نه دا سرزر
په سوال باندې وغوښته. مخکې خو غریبي و مسکینی و، ما تم لګ لګ یادېږي چې څوک به د چا واده ته تله هغه نه به سات غوښته، واسکټ به غوښته، سپلای به تی غوښتې، ښایسته خولۍ چې چا سره به وه. تاسو ته خو به خود یادېږي. اوس خو الله پاک توسع پر اخیره وستلې ده الحمدلله، بلکې د بل سړی په د اسبابو په استعمال ورته ځان بد ښکاري. نو دا رواج د مخ کې نو هغوی ورته هغه سره زر او چارګلونه او غاړکۍ او دا شیونه ورکړه. شپه شوه، الله موسی علیہ السلام ته وفرمیل خپل قوم روباس. د شپې راویسته رودی نیل طرف ته یا بحر قلزم. دوی راووته، او الله پاک په فرعونیانو باندې وبای مرض راوسته، ډېر مړی پکې وشو. دوی چې سار راپورته شو نو مړی پکې شوی، نو داغې په خخولو باندې دوی مصروف شو. نو څه وخت پاغې ولګېده. نو چې د لمر د ختلو وخت راغی، فرعون وی هغه بنی اسرائیل څه شو غاښ خو یې نه خېجي کورونو نه. نو چې وی کته کورونو کې هېڅوک نه فوج تیار کړ او د موسی علیہ السلام او د هغوی د قوم پسې راووته. ولس لکا او سوک وائی 1 کروڑ ولکا دمرا فوج ور پس راوویستا. بنی اسرائیل شپږ لکو. کله چې بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام سره مصر ته داخلېده نو 22 نفرو، او بیا دومره ډیر شویو چې 6 لکو ته ورسي. فرعون سره د قوم اور پسې را روان شو. دوی لقو بحر قلزم ته رسیدلو. د فرعون فوج ولیده. موسی علیہ السلام ته وی ته چې نم وی راغله موږ د فرعون د لاس ډیر تکلیفونه تیر کړي، او چې رام غلی نو تکلیفونه دا د ان لمدرکون. بس مونږ خو اعلان وکړو، اوس برا سره کم کارونه کوي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل فکر مکوئ. موسی علیہ السلام امسا مبارکه پورته کړه او دریاب یې ووهه. 12 لارې پکې جوړې شوې، ځکه چې بنی اسرائیل 12 ډلې د یعقوب علیہ السلام زامن 12. دا دومره بیکاره خلکو چې یو قوم والا به د بل قوم په لاره باندې نتله. 12 لارې دریاب کې جوړې شوې او به بندې شوې. موسی علیہ السلام ورته فرمایل راځئ. را روان شو. دوی په دریاب کې موسی علیہ السلام سره لانجه وکړه. وې دا موږ نه منو، ځکه چې موږ ته خپل ورونه نه ښکاري. نو بیا ورته موسی علیہ السلام دعا وکړه، نو دا اوبه ورته الله سپینې کړې او داسې شوې لکه شیشه. نو یو بل به یې لیده. یهود ښه خلک نه دی، بدبخته خلک دی. دا واقعات او قصص الله رسول الله مبارک ته ذکر کوي چې مدینه منوره کې يهوديانو نبی له صلوات و سلام ته ډېر نقصانات رسولیو او ډېر نامناسب الفاظ به ویل. نو دا نبی له صلوات و سلام تسلی وا چې محبوب دوی نه مخفکیګه دا ازلی بدبخت دي د دوی پلارانو سره بچ ما احسانو ک نو د شکر مقابله کې به کفر کا.
غټ غټ احسانات مې وسره کړي. دا غټه خبره ده. دوی چې کله د دریاب نه واوړېد او فرعون راغی، فرعون ته معلوماتو چې قصه بدله ده. دا خو معلومیږي دا چې ما نور الله هلاکای. علما دلته یو نکته وایي، وی د فرعون د هلاکت سبب الله دریاب او بو ګرځولې. دا ولې؟ وی ځکه چې فرعون به تقریر کو نو فخر به کو په بو باندې، وهذه الانهار تجري من تحتي. الله فرمایل پکم شي چې ته فخر کې او تکبر کې پوم دې دي هلاکو. فرعون دریاب تنتل، خپل قوم ته وی تاسو مخ کې شي وی نه صاحب، ته خو زمون خدای ته چې موږ مخ کې کېږي نو موږ به څنګه مخ کې کېږو. نو مفسرین وای الله دو ملائک راولېګل، یو جبرائیل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام د فرعون د اس دا مخکینه پړ او مهارونی و، میکائیل علیہ السلام سره کمچینه او وی وهاس پخپل روان شه. نو چې لاندې دریاب ته کوشو او ټول فوجم دریاب تراغه، نو الله دریاب ته یوځه شپی ټول قوم هلاک شو سره د فرعون. بنی اسرائیل ورته کته، بنی اسرائیل وی موسی علیہ السلام ته نه دانه منو کې دې چې فرعون ژوندې وی ژوندې نه دی، وی نه داسې متسلی نه کېږي. موسی علیہ السلام دعا وکړه، یا الله زما قوم د فرعون مړی غواړي جسد. نو دریاب د فرعون جسد راو غرزو. اسی مغه جسد د مصر په عجیبګر کې پروت ته. کمی زمانه نه چې کیمیکل او دواګانې نه وي، الله په خپل قدرت ساته اوس کیمیکل راوتلی دي. نو دا پیاچ بدی علماء کی یو عالم دے د امام مالک رحمه الله په مسلک دی او څوک وای دغه صوفی ابن عربی دی. دلته دو علما دي ها، یو ته ابن عربی وای، یو ته ابن العربی وای. مېس کې فرق دی ها، یو باندې الف لام دی یو باندې نشته. ابن عربی چې دی نو دا یو صوفی دی او بزرگ تیر شوه عالم هم دی، او ابن العربی دا د امام مالک رحمه الله د مسلک یو زبردست عالم. نو دغه صوفی ابن عربی وای چې فرعون مسلمان دی، ځکه فرعون په وخت غرق کېدلو کې ویلو چې ما د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام پر رب باندې تصدیق او ایمان کړی دی. او عام امت وای نه، دغه وخت کې ایمان دا قبول نه چې کله روح غرغره ته ورسی. تفردات تی علما تفردات لري. تفردا هغه مسلې توای چې یو عالم په قول کړي او د رسول الله مبارک په امت کې با اعتماد ائمه او با اعتماد اشخاص کې چا ور سره ملګرتیا نه کړي. یو خو هغه خپل مریدان دي خاصم دي، عام ائمه کې با اعتماد اشخاص ور سره ملګرتیا نه کړي. نو تفردشتا د هر عالم یو تفردشتا. زه خپلم یو تفرد لرم، زه د دوی بندیت او د بریت اختلاف قائل نه یم. زه هم دوی بندیت او بریت په منځ کې چې کوم اختلاف ده
دا تنازع لفظی دا حقیقی نه ده. اگر که یو بل باندې فتوی د کفر او د شرک شتا په ټول احناف دي دا څه شی پکې مان دی لیدل چې هغه په دیوبند علماو کې وی او د بریل کې نه او د بریل علماو کې وی او دیوبند کې نه. زما د علم موافق مان دی لیدل. خدا ګوره زما تفرده د پتا سو منل ضروری نه دي. معتمد و اشخاصو کې ما سره څوک ملګری نشتا. خو زما اتفاق ډیر خوښ او اتحاد مې ډیر مزه راکوي. اگر که مشهور په اختلافي مسائل یم لیکن دا څه نه ده. زما اتفاق ډیر خوښ. زه مسلمانانو په منځ کې څومره اتفاق او اتحادي نو دا ډیره مزه کوي. الله د ټول مسلمانان متفق او متحد وګرځي. نو اکثر تنازع لفظي وي. ها مولیانو کې خدا کار دی چې په پوله باندې جنگ شي نو هغه نه د شریعت مسله جوړي او دا دې د پاره جوړي چې ځان ته ملګری پیدا کړي. دا الله بنده ستا په پوله جنگ دی نو د شریعت مسله ته څنګه جوړه د کې دا نقصانات او بدعات او رسومات او رواجات دي. نو د علماء دا اختلاف ولې نه حل کیږي؟ اتفق العلماء على الا يتفقوا. بعدم اتفاق د علماء اتفاق دا ولې دا غي وجه دا چې د دواړو علماء په منځ کې اختلاف دا دینی نه رنگ ول دینی ور کړی. اختلاف په یو بل ځای کې او هغه اختلاف ته رنگ د دین ور کړی نو خلکو ته دینی مسائل بیانای. اوس کاغه اختلاف بنیادی رو باسی بیا خو بدنامیږي او هغه چې را استلې نه خو مسله خو نه حل کی. نو د علماء په منځ کې اتفاق زکه ګران دی چې التا اختلاف زمون دور کې یادو مخکې پاک خلکو داوی اعتماد چې دی هغه په حق هغه اختلاف بنا په دلیلو. زمون زمانہ کې خود دلیل ملیل نشتا. نو هغه زمانہ کې خود جدا اختلاف. زمون زمانہ کې چونکه شیطان مونږ او تاسو سره ډېر خواري کړي دا او چلونه راته خودلې دي. نو اختلاف مو په دنیاي او رنگ مو ول دینی ور کړی نو کم زینه به مسله حل کړي. نو مقص اختلافي پاتې او الله تا سخت نه ده. الله یې د علماء په منځ کې اتفاق راوړي. نو فرعون هلاک شو ختم شو. دا یو غټ دشمنو الله بنی اسرائیل ته د دین نعمت تذکرہ کوي. نو دو نعمتونه برابر شو. یو دا چې د فرعون نو ورته نجات الله ورک. دویمه دا چې دریاب کې ورته 12 لارې جوړې شو. غټه خبره ده. دریم نمبر نعمت چې کله بنی اسرائیل باندې الله دو احسانات وکړه. دریاب کې ورته لار مرکړې شو فرعون مردار شو. نو بیا بنی اسرائیل مصر ته راغلیو. بعضی مفسرین دا وایي چې فرعون هلاک شو کنه نو بنی اسرائیل بیا مصر ته راغلو. بنی اسرائیل بیا مصر ته راغلو. تاسو به وایي څنګه راغلو؟ هغه وبو لارې خو ختم شوی وې کنه. نو الله ته خو ګران نه ده کنه. خو بیا به موسی علی السلام دا دریاب په امسا وهلې او 12 لارې به جوړې شوی نو خو بیا به راغلی کنه. دی موبایل باندې دغه بندوي خاصه بیا آسان شي. نو بعضی مفسرین وایي چې مصر ته بیا راغله
او باج علماء وایي چې مصر ته نو راغلی د دریاب نه لاغې خواو. نو موسی علیه السلام ته ویل چې مونږ باندې الله ډېر احسان وکړ، یو خطرناک دشمن نه بیغم کړو. اوس مونږ له د دین یو قانون پکار دی، د خدای عبادت کو چې مونږ یو قانون لرو، یو کتاب لرو. موسی علیہ السلام ورته سیدا زبتا واست د الله د طرف نه کتاب راوړ. دوی خدان ته غیرتیانم ویل کنه، نو چې د چا پیغمبر وی یو نبی وی او بل پیغمبري، نو پیغمبر اعلی نو امت بیا اعلی. بیا د کم پیغمبر علیه السلام چې سره چې کتابي هغه پیغمبر بیا پیغمبرانو کې اعلی دی، نو داسې بیا امت مالا کیږي. نو دوی موسی علیہ السلام ته ویل تا موږ سره یو وعده کړی و چې زه به درته کتاب راوړم، نو راوړه راته کنه. موسی علیہ السلام یې سید. موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ، الله ورته فرمایل د دین او د اسلام د پاره خو سفر پکاري، د خلکو نه وزان رو باسي، نو جبل تور تراشه. نو حضرت موسی علیہ السلام جبل تور ته ورغه. الله ورته فرمایل چې زه تا ته کتاب درکوم، خطبه یو میاش روزه نیسی، خوراک بنکه او داسې روزه پر لپسې د شپې او د ورځې صوم الوصال بکې چې ته د مقام د بشریت نه راپورته شي ما ته نږدې شي. نو حضرت موسی علیہ السلام چې ته نو هارون علیہ السلام خپل قوم ته پریښود. مشرور ویزه کتاب راوړم او دا خلق ډېر خوندور نه دي، نو د دوی تربیت کوا او نصیحت کوا، زما راتګه پورې ته ور سره خواري کوا. هارون علیہ السلام مرتبه سید. موسی علیہ السلام کو ہی تور تلاړ او روجی نیولې. دلته یو سړی او داغنو موسی، خو هغه موسی پیغمبر او دا موسی دته موسی سامری وای، دا حرام زاده چا زنا کړي وا بنی اسرائیلو کې او د غرزاولم. نو جبرائیل علیہ السلام د تربیت کړ. نو د جبرائیل علیہ السلام سره آشنا، نو چې کله دوی په دریاب باندې پورې وطن د جبرائیل علیہ السلام اصلي دلو، نو هغه استبه فرس الحیات ویل، هغه به چې کم ځای کې پخه کې خو هغه ځای به شین کېدو. دی موسی سامری هغې نه خاوره راغستلې وځان سره. نو چې موسی علیہ السلام کوهی تور ته لاړو، نو دا خپل رضالت شروع. اذا كان تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. موسی علیہ السلام الله خ پیدا کړو ذاتن، تربیت فرعون کړه د خو صبر لوی شخصیت. دابل موسی د تربیت الله جبرائیل علیہ السلام باندې کړه، خو ذاتن تاریخ خنو نو صبر بیکار سره ته وخه. طبیعت خبرې دي. زملګرو توایم دا کم خلق چې په وطن کې او په دین کې اختلاف پیدا کړي، نو دوی نه مخفه کېږي، د دوی تاریخ دومره خسته نه. که تاریخ مو ورته وکړه نو د مور او پلار ازاری وي، د ماماګانو د ترونو ازاری وي، او نور د دنیا چې کم د عزت ژوند دی دا بد نه. که تاریخ مو کته د تاریخ خن راخیږي. زما د علم موافق ما ډیر کتلی دي تاریخ خن نه. کم سړی چې الله درون پیدا کړ یو زبردست تاریخ لري، هغه به چیرتم
د خپل وطن او د خپل قوم او د خپل اسلام او د خپل دین بدنامي ونه کی. داغه پزړه کې به یو دردي، داغه پزړه کې به یو محبتي، چاته بس پکو نه ګوري، نه به د چا حیا برپا کی. دا چې ګورئ نو د دوی تاریخ زبردست نه، نو د دې موسی سامری تاریخ زبردست نه، ولد زنا. اگر که جبرائیل علیہ السلام تربیت کړ د داسې چلو کې دوی کوس کارو شو، موسی علیہ السلام نشتا، نه بنی اسرائیل ته ویل وې دغه راغون کوي تاسو چې د فرعونانو نه کم سرزر اغستلی په سوال هغه راوړی، هغه راغون کوي سپې کې وې ز تاسو ته یو خدای جوړوم، هغه خدای العیاذ بالله چې موسی علیہ السلام ورپسې کوهی تور ته لاړ دی. هغه راغون کړو د بنی اسرائیل مخ کې نه، مفسرین وا یو غاړي طرف ته لاړ، کندوالو طرف ته. اول ته قالب جوړ ک، دا سره زری ویلې کړو په قالب کې واچول، د یو خوسی قالب جوړ کړ. قالب اخلاص کا خوسیش د سره خو خاور او د جبرئیل علیہ السلام د استبخو هغه ورته خله کې واچوله، هغه ته خو به فرس الحیات ویل، نو دغه خوسیچو نو دی باندې مغه خراغله او غاک به د خوسی کا. بعض علما وايي نه دی کی سوره کړه مخ کې اورسته بیا پدې کې او شپېلې غوندې لگاوله، نو چې کله به بات لګېده هغه شپېلې کې دا کمال کړو چې د خوشي غاګ به کو. داسې بلاو دورانی کارونه اور تداسیات او داغه خوشي نوم سو بحموت، نوم یو بحموت یا بحموث دواړه راغلي دی ورته نوم کې. نو هغه خسیر روان کو بنی اسرائیل ته ویل هاذا الہکم و الہ موسی، دا ستاسو خدایم دی او د موسی علیہ السلام خدایم دی. خو موسی علیہ السلام کوی تور ته لاړ نو خدای دل تراغه العیاذ بالله. دا دومره قمقل چې د دینه قمقل خلق نشته چې تاسو نه سونه سره زر راغون کړو او تاسو ته قصې جوړ کو سغی ته خدای وای. هارون علیہ السلام ورته ډېر نصيحت وکړ، خودی نه من وی چې ترسو پورې موسی علیہ السلام نه راغله موږ ستانه من. خلق بنی اسرائیل درې ډلې شو، یو عبادت وک، دوی مډل داسې و چې عبادت نه وکړي خودی من کړم نو، او درې مډل داسې و چې هغه عبادت هم نه وکړي او بنی اسرائیل من کړمو. دا 12,000 نفر، دا د هارون علیہ السلام خاص ملګری. دلته خدای دا قصه روانه ده د خوشی عبادت کوي او کله نه شروع کړي کوم ورځ باندې چې موسی علیہ السلام تله د په مکه ورځ دا کارو. موسی علیہ السلام کوه تور کې ده دیر سورزه برابر شوه. موسی علیہ السلام فکر وکړ چې دیر سورزه خو برابر شوه، اوس به د الله سره خبرې کوم، نو زما خو د خلینه بویزي لکه چې معده می تشدا. نو دې په غر کې ګرځیدا، نو یو ځای کې بوټه پیدا ک، نو هغه بوټه اوخړ په دې نیت باندې چې دا د خلی کوی می ختم شي، الله سره خبرې کوم. هغه چې څوک د مسواک خبره کوي نو هغه صحیح نه ده، بلکې روجه ماته کړي. هغه خبره مفسرین لیکل ده خو هغه به سند ده. موسی علیہ السلام روجه خوړلې و،
13 ورځې برابر شو. الله ورته فرمایل تا دا روزه ولي وخوړه؟ ما وی یا الله زما د خلینه بوی ته او تا سره مې خبرې کولې نو مناسب راته نخکاره. الله ورته فرمایل ستا د خلی بوی ما ته د مشک او د عنبرو نه ډېر خوښو. بعض علما وایي دا الله ته چې ګران دی نو دا د خلی بوی نه دی، دا د معدې بوی دی. دیو جن زمونږ استاد او د امام شافعي رحمه الله په خپل منځونو کې یو اختلاف دی چې په روزه کې به سړی مسواک وਹੀ کنا، هغه وینا منګوای وਹੀ به، او چې کم بوی الله ته محبوب دی ادمه دی د خلینه دی. الله ورته فرمایل کلمه لسرز بروجه نورم نسی، نو لسرز وسره نور کړي نو سلويخ ترز برابر شي. نو دا الله په علم کې ویم سلويخ، الله ته خو معلوماتو چې دا بدا سے حادثه کی، خو په تدریج الله موسی علیہ السلام تاول دیر شیا دکړي بیا ورستو سلويخ شي. موسی علیہ السلام ته د سلويخ تورزو نه بعد الله ورته تورات ورکم، سلور تختې وي د تورات. موسی علیہ السلام را روان دلته یو نقطه ده، نقطه دا چې دا خو هغه موسی علیہ السلام چې کله خضر علیہ السلام ملاقات ته نو په یو ورځ کې وږي شو. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یو شپه یو ورځ نو تیرو وږي شو. عمدہ موسی علیہ السلام کوئی تور کې سلوی خورد تیرئی خوراک نه کوي، دلته نه وږي کیږي. نو جواب دا دی چې دا موسی علیہ السلام چې کوه تور تتلو دا سیر من الخلق الى الخالق، دا سیر من الخلق الى الخالق، دا مخلوق نه الله ته دا قانون دی چې څوک الله ته روان شي الله مړی. او دا خضر علیہ السلام په تلاش کې چې وتلو نو دا خو سیر ال المخلوق، نو مخلوق پس چیزی خامخا مستړی کېږي با، ستومانه کېږي با، وږی کېږي با. څوک چې الله ته متوجي شي نو به الله پاک مړی او خوشاله کوي. موسی علیہ السلام چراغ او قوم یو کته د خصوصي عبادت کوي، دا درته چاوي خلق ورتوی دی سامری راتوی هغه خسیر راونی و وی سوځو او داغي ایره دریاب کې وګرځاو. سامری ته وی تا ته یو سزا ده ان تقول لا مساس، تا ته چې سوګوتی دروړي پاغبم ته برازي او بتابم ته برازي نو ته بمنډي وایي. نو سامری به ارچا توی ما سره لاس ما تلاس منا کوي منډي وهلي بیا په یو ډاګه کې مردار شي. بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وویل چې موږ نه خو خطا او ګناه وشو اوس معاف کېدل. الله ورته فرمایل چې خپل قوم ته ووایي چې ګناه مو کړی ده د دې توبه ده چې ځان به وژنئ. ځان به څنګه وژنو؟ معنا دا چې خپل ورور او همسایه او خپلوان به وژنئ. نو خپلوان او ورور او پلار به څنګه وژنو؟ الله ورته فرمایل دوی دې ډاګه تراوزی، ډاګه تراوته او الله په ورېز راخکته کړ نو یو بل نه پیژند. نو 80,000 نفر پکې مړ شو. موسی علیہ السلام دعا وکړه یا الله دا خدای غلک خلقو مسلمانان نو کدا ټول ختم کې او هلاک کې نو ستا پزمکه باندې بسوک ستانم څنګه یادای. الله ته ورس پورته کړه. الله ورته فرمایل کریمه کم خلق چې مړ شو دا شهدا او په صف کې دروم او دا چې کم ژوند دي د غازیانو په صف کې. صبر غټ احسان وسره الله. دا دومره بدبخت خلکو
چې دی به بیا تله هغه دریاب نه به اوبه چیکلې وې دې کې زمونږ د خدای چې دی هغه ایره پرته واشربوا فی قلوبهم العجل داغه محبت تخصی دا پزړه کینه نشویو بیا تاسو چلو شو چې الله موسی علیہ السلام ته فرمایل دوی خود شام مسیدون کې دوی چې کله د شام نه راغله الته یو خطرناک قوم عمالقین هغه عمالقه د دوی په کلو باندې حمله وکړه ځکه چې بنی اسرائیل خو پکې نو هغه ټول کلی ونی ولو په مسلط شو اړیر مضبوط خلک کلک څومره کلک ونه بچوا د سر نه بچونی و او کش به کړه وسته به بلاګانې دنیا سخترین او قوی ترین مخلوق موسی علیہ السلام ته الله فرمایل چې دوی ته وایا اوس خود فرعون نه مزګار شوي کتاب مم درک کار مو برابر دی اوس لار سے جهاد وکي او تاسو کله عمالقونی ولره او باغی حمله وکي هغه ورته صحیح ده خو موږ به فکر داو کو چې عمالقه خو کلک خلق دی او مضبوط نو اسنه چې وارمو پیرانش نو اول به یو 12 نفر ورولېګو چې جاسوسي راتاو کی چې جنگ کولې شو ور سره کنه نو 12 نفر ورولېګا 22 نفر دا او 12 نفر 12 ورولېګل اچھا ورغلو موسی علیہ السلام ورته فرمایل دې 12 نفر وتا چې سم ولي د خپل قوم ته بنوای ما ته بوای وی سیدا دوی چې ورغلو نه پاغه کې د ټولو نه یو خطرناک سړیو دا غنم د عوج دې کې اتفاق دی چې د خپل زمانه قوی ترین سړیو خصو کې پجریبونو کوي یو مفسر لیکلی دی 300 میل اوږد سالور جیربه کې بکې ناشته دو او عام مفسرین چې کم کلک مفسرین دي نه د دوی دا ناپ نه مني وې دومره ناپونه نه منو خو دې کې اتفاق دی چې د خپل زمانه خطرناک سړی دا 12 واړه چې ورله هغه پټي کې لګیاو کار وکاو ورته څنګه راغلی واړه واړه ښکارې سم انسانان یې حالان کې دین واړه ولس غزو دا او چو دې دبا د دریاب نه مې راوېستو بیا به لمر ته ونی او پخو به نو خوړم عمر وګد طوفان نوح کې دې مړ شوه نو دا طوفان د دې خنګري پورې را رسیدل دوی چې ورغله وې څنګه راغلی انسانان یو انسانان دومره واړه انسانان څنګه راغلی وې موږ خو جاسوسان یو او اراده مدا ده چې تاسو سره جنگ وکړو حمله وکړو وې سایدا دا 12 واړه راونیو یا لستونی کې واچولو یې پن کې وته خپل کور ته وی وړول ته راتوي کړو خزه ته وی واړه واړه انسانان راغلي تاسو سره جنگ کو دا پخه پکېره اسامه بخم وکړه خزه ورته وی م پکدا دا بخپل قوم ته لاړ شي او ستا قصه ورته وکینو جنگ بنه کوي دوی چراله یو بل ته وی جنگ کوي بنی اسرائیل د سره بسکه دې کې لسنا فارو بنی اسرائیل تحلوی او 2 اکالب او یوسف بنی اسرائیل چې خبر شو چې قصه خو بدله ده ورته دا کار زمنګ د وسنه پورا نه ده فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تو او ستا مشر ورور
هارون علیہ السلام لاړ شي او جنگ کوي منګ بدل تناش دا جنگونه زمونږ د وس نه پوره نه دي چې دا یو کړه نو الله په دوی باندې یو عذاب نازل کړ دغلته یو بیابان یو دشت وا زکه چې دوی د عمالقو د جنگ د پاره وتلیو د عمالقو د جنگ د پاره بیا د مصر نه وته او د شام سره نږدې دی علاقه کې سرحداتو کې ورته وګرځیدا دا 12 نفر جاسوسي د پاره ورلېګ نو چې دوی انکار وکړ نو الله په دوی یو عذاب نازل کړ چې دوی بس سلويخ کال په دې تیه بیابان کې تیه معنا حیرانتیا د دې دشت نومو بیابان سینا دوی بسار راپورته شو روان بشو ټول ورځ به مزل چې کله به ماخام ویده شو او راپورته بش کم زینه چې پرون سار را روان شيو عمل ته پراته د شپې به روان شو تر ساره پورې به مزل سار بچ ستړي شو ویده بشو کم زینه چې را روان شي عمل ته پراته الله پیدا سي عذاب نازل چې تاسو ولې نافرمانی کوئ نو دا خو یو قسمه د الله محبس او دی د پاره جیلو او خدای په خوړې مهربان دی دی موسی علی السلام ته وی چې دا دشت بیابان کې دی رايو او وتلم تی نشو نو ګرمي د ډېره سخته نو مونږ ته اوریس دا سورې پکار دی نو الله په اوریز راوست الله وی دا احسانات می دربانی کړی هغه تذکرہ ده پکې بیا دوی موسی علی السلام ته فرمایل چې موسی علی السلام د خوراک تنظیم دا خوشکه د ډاګه ده نو مړزان او ترنجبین ورته الله مقرر کړ ترنجبین یو قسمه میوه ده کومه تاسو چاته ډوډۍ کومالټي یو مڼې وغیرہ ورته وروړو کنه نو دوی ته مخ کې ترنجبین راغله ځکه دا مساله ده چې دا میوه به د ډوډۍ نه مخ کې خوري مونږ تاسو خو رواج دا دی چې اول ډوډۍ خورو بعد کې میوه خورو خدا صحیح طریقه نه ده سنت طریقه دا ده او د طبي لحاظ سره چې اول به میوه خوري بعد کې به ډوډۍ خوري ځکه میوه چې دا سریع الهضم ده زر هضمي او ډوډۍ چې دا بطیء الهضم ده دا وخت خلی نو چې ته اول ډوډۍ وخورې نو ډوډۍ په هضم باندې 6 ساعته وخت لګي 6 ساعتو کې بیا ډوډۍ هضم کی ان شاء الله د موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام کیسه ته چور رسیدو و اذا مرضت فهو يشفين نو التبر طبيعت طبي خبره کو نو 6 ساعته د ډوډۍ په هضم لګي نو چې تر سو پورې 6 ساعته تیریږي او میوه خو تا وستو خوړلې نو د میدې په کڅوړه کې برځه کې پرته ده پورته ځای کې نو چې دې ته نمبر راځي دا خصای دا میوه خصا شوی هغه خصا میوه چې ستا په دې میده کې وګرځيږي نو میده دې اوپړسيږي مو خرابم شي او بیکاره بوی دې خلی ته راځي نو شریعت وای او اتبام وای اول میوه وخوره چلان دی وګرځي اول دا هضم شي نو ډوډۍ کې خلا وختي نو میوه به زر هضم شي نو چې ډوډۍ ته لمبر راځي نو هغه به نه خراب شي نو ستا معده به نه خراب بل دا چې ډوډۍ بم کم وخوري ځکه چې کم ډوډۍ دا د صحت لپاره ډېر ښه شی دی مفید الطالبین کی مویل دي من قل الطعام صح بطنه وصفا قلبه لکه ډوډۍ کې ډېری مزید په نسبت ډېرو باندې ها نو ډوډۍ کم مونږ تاسو چې روزه نیسو ټول ورځ لږه تیر کو
خو ماخام کې چې ډوډۍ وي نو موږ به چیرته اوس خلاصې دیش نو دومره وخورو چې ټوله ورځ کې مو دومره خوراک چې روژه مو نه وي دومره خوراک نه نو بیا چې تراو ته ودرېږو نو د قاري صاحب په لانجه ووړو پکې 3 او 4 سپارې وي نو خلکو اکثر لانجئ موږ نشو درېدلی دومره سپارو ته څومره ووایو 2 سپارې وایو یو سپاره وایو هغه وی باندې بیا وروسته پیمانه دا ولې هلته ډوډۍ ډېره خوري نو درېدی نشي ځان یې پې شهید کړی نو کمه ډوډۍ نو الله ورته اول ترنجبین برات دا میوه دا به چې وخوړه مړزان به ورته راغله څوک وایي مړزان به تیار پاخه راتله او څوک وایي نه مړزان به ژوندي راتله د دوی په اوږو په سرونو به ناستو منډې به ورپسې نه وهلې بس یو مړز به رانیو الالو به او پخو ځکه د انسان طبیعت دا دی چې په خپل لاس یو شی حلال کړي او پوخ کړي نو دا ورته ډېره مزه ورکړي ټولو کې قیمتي میوه هغه ترنجبینو او ټولو کې قیمتي خوراک هغه مړزانو غوښه قیمتي ده او بیا په غوښه کې د مارغه او مارغه کې بیا د مړز نو د دین اعلی غوښه خوراک چیرته ده دا ورته راتله دوی موسی علیہ السلام ته وی ډوډۍ هم برابر شو او سور هم برابر شو وبچی نشته موسی علیہ السلام امسا مبارک را پور تکړه الته یو تیګه پرتا و سلور طرف وی وها د هر طرف نه 3 چینی روان شوي نو دریو ته چې په سلورو کې ضرب ورکې نو 12 شوي 12 ډلې بني اسرائیلو 12 چینی ورته الله روان یو مولا دی هغه دا کرامت او معجزه نه مني ناغه تفسیر لیکل نه پاغه کې وای ودا موسی علیہ السلام چې دریاب پامساوه 12 لارې پکې نوی جوړې د ځان نه داخله کوای او نه دي تیګي نه 12 چینی روانه شوی دا څه نه ده بلکې موسی علیہ السلام ته الله فرمایل امسار واخلا او دریاب کې وها نو چړ معلوم کا تاسو چلته سوای ګدر معلوم نو ګدر سو په دریاب کې معلومه دا عقل او وی موسی علیہ السلام دا څنګه و چې تیګه وهله او دا غینه 12 چینی روان شوه نه موسی علیہ السلام ته الله فرمایل یو تیګه پورته کوا چې ته خو بچینه راوځي نو تیګه پورته کوله نو یو چینه راوتل نو 12 د ځان نه خبرې کوي نو بم برابر شو او خوراک هم برابر شو زبردست یخ هوا بم لګی دا الله ور سره دقه سي احسانات دلته اوج خبر شو چې دا څوک من جنگ د پار راغلیو دا خو هغه بیابان سینا کې پراته دي ویل ګورو با لاړ غرتا بنی اسرائیل په بیابان سینا کې سلويخ فرسخه کې پراتو لاړ یو تیګه راپور تکړه غم سلويخ فرسخه ناسه بلا وې در باندې एकदम قصه درته ختمه تیګه را روانه کړي دورا روان موسی علیہ السلام ته بنی اسرائیل وی چې دا بلا راغله دې سره وسکه موسی علیہ السلام یې غم مکوي سوال یو ک الله یو کارغر راولېګو او دا د دې اوج د تیګه چې و دې میس کی وهله په مخو کبانه هغه سورې کړنو د په دې سټ کې راو ورسي خدای پاک ورسه کولې شي نو د تولې لګه خراب کړه که چې سټ کې وګورځي دا غټه تیګه نو لس غزا موسی علیہ السلام لس غزا امساوا لس غزا ورپسې ګامو نو دی خنګری ته د امسا مبارک اورور سواله
نو چې وی وه اخو د پیغمبر وارو وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، نو توله سم خراب ورته را غرزیګم خدا را توا په وچک پلمدا. موسی علیہ السلام می دا خو کافر دی، د برعکس کارونه کوي. کورته په وچ راو غرزیګ نو پلمدا غرزیږي، او کورته پلمدا دریاب کې غرزیګ نو په وچ غرزیږي. نو دلته به خلق خوب کی ورته په وچ راو غرزیګا نو ځان په دریاب غرزي. موسی علیہ السلام بیا امدید بیابان سینا کې وفات شوه. دیو مغل ته وو بهرحال دی موسی علیہ السلام تراغلو یاره ویل دا ار وخت دا ترنجبین او مړزان دا یو قسم طعام من دا نخوا خو دی باندې خو تنگ شو. نو ویسه کوي ویل منګلا ترکاری پکار، بادرنگ پکار دی، تری پکار دی، غنم پکار دی، اوګه پکار دا، پیاز پکار دی، دا شیونه نشته اور وغوخی دی. موسی علیہ السلام ورته فرمایل دومره قمق علی کم شی چې اعلا ده چې هغه وخه ده هغه ورکوي، چې کم شی ادنا ده چې پیاز دی ولوګان دی او دال دی داخلي دا سه مکو. دوی وینا اوس مسله دا ده چې دا وخه اعلا ده او دوی چې کم شی پیاز او بادرنگ وغیرہ غوخته دا ادنا دینو دا ولی. نو سلور جواب ذهن کی یاد ساتای. یو جواب دا دی چې دوی ته الله دا ترنجبین او مړزان بے سؤال ورکول، او دا دوی چې بادرنگ او اوګو تری وغیرہ ترکاری غختل دا با سؤال. دا قانون دی چې کم شی بے سؤال وی هغه اعلی دا هغه نه چې سره د سوال. دویم نمبر جواب دانه چې غوخه د خدای قانون دانه چې دوی ته کوم غوخه ورکول دا به مشقت و لکه خپل براتلا. دا دوی چې کوم شیونه غوخته دا با مشقت و، کم شی چې به مشقتای هغه اعلی د هغه نه چې با مشقتای. دریم جواب دا دی چې دا الله قانون دا دی چې چاته غوخه ورکای نو داغه د دنیا ژوند خی، خوشحالی مرتړې اسباب مر سره ډیر، عزت دنیا کې ډیر، چا باندې چلوګان او مسور او بادرنگ او پیاز وغیرہ خوري نو داغه د دنیا ژوند ډیر خنۍ، روپای مر سره کمی، کالی مر و خیرنی، ستړی استومانه به خوبای، اکثر و سره زیاتی روپای نه لکه دی قاری خو سخکار دی. نو چې کم شي کې د دنیا خسته عزت ته نو هغه اعلی دی د هغه نه چې پاغه کې هغه مر عزت نشته، ستړیواله او استومانی ده پکې. نو موسی علیہ السلام مرتضی کو. سلورم جواب دا دی چې غوخه کې دنیا کې چې څومره شیونه دي نو دې کې خامخا نقصان هم یو فائدہ می، لکه آخرت خو نه ده کنه دنیا دا. نو د غوخه کې نقصان شته او فائدہ هم شته، او په دې شیونو کې نقصان هم شته او فائدہ هم شته. نو د دې شیونو دا نقصان ډیر دی په نسبت ته فائدې، او د غوخه فائدہ ډیر ده په نسبت ته نقصان. دا د خدای قانون دی ښا چې دنیا کې کم شی چې ګورې نو نفع او نقصان پکې دواړه، چې کم شي کې ډیر نقصانات دي او فائدہ پکې ډیره کمای هغه الله حرام کړی دي. اوس ګوره خر الله حرام کړی، خر کې یو فائدہ شته تحمل لې پکې، غاګ نه کوي
خو انتهایی قمقل له د سرک په میس کې ولاړ یو نه خوا کېږي. نو خر الله حرام کړي ولی سره چې کم د کم شي خوراک کوي داغه غوخه اثر په دې آکل او خورون کې پیدا کیږي. نو که خر حلال کړي الله پاک مونږ او تاسو ته حلال کړی وي نو دو درې به هر وخت دې موټر وهل ځکه اثر به راکې پیدا کړو کنه. هغه خلک چې دي نو هغه د میخي غوخه ډېره خوري نو هغه کې د میخي طبیعت شته صبر او تحمل پکې او اخلاق پکې. زمونږ استادو خلک د غویانو غوخه ډېره خوري او پسونو نو مونږ او تاسو ته جنگ ډېر زبردست مزه راکړي اثر پکې را پیدا کیږي. دلته چې څوک تکړه سړی هغه ته قهرمان وایي قهر غصې ته وایي زیاتی ته وایي. نو مونږ لکه دا قهرمان دی ډېر خوشاله شي ډېر خصيفت راته الکه دا خوستا بیزتی وکړه قهرمان څه ته غصناک خلق باندې غصې کول او خلق باندې ظلم کول او زیاته کول. نو خوراک کې اثري مقصد مې ده دیو جن دی فوجیانو ته دال ورکي. دال کې دو فائدې یو نقصان دی یو فائدہ ده. فائدہ پکې دا ده چې اډو کې مضبوطای دې کې حدید ډیر دی آیرن دی پکې خو یو نقصان دی سړی قمقل کوي. نو فوجیانو ته دال زکه ورکي چې دا جنگ د روح سړی کار دی. نو د دې اډو کې مضبوطه یو مضغون هم خلاصای چې جنگ خو کی او خيار سړی خو جنگ نه کوي هغه د جنگ عاقبت ته ګوري چې دې تماته نقصان ډیر دی که فائدې ډیر ده. نو غرض دا چې دوی ته الله غوخه ورکوله غوخه کې یو فائدہ ده یو نقصان دی. فائدہ پکې دا ده چې ټول وټامین د طاقت شوینه په غوخه کې شته اخلاق هم ورسره خکېږي حدید هم دی پکې د وجود تمام طاقت شوګرم پکې دی خوګوارم پکې دی غوخه کې او نمکینیم پکې ده. یو پکې نقصان دا دی چې زړک لکای بیا به جړا نه درځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سلويخت ورځو کې یو ورځ غوخه خورای چې اخلاق مخی او ارواخ مخوري زکه زړه به مکلکیږي بیا بدر کې خوف او ډار نه او بادرنګ وغیرہ کې دې کې فائدہ مشتا خو نقصان په نسبت ته فائدې سره ډیر ده. بادرنګ کې فائدہ ده یخ ده خو نقصان ده چې خېټه به پړسیږي گیس پیدا کوي بطیء الحزم دی بل خو حزمای خو خپل ځان نشي هضم کوله دا سی وګه دا غیم نقصان ډیر دی. فائدہ مشتا ستا په وجود کې چې کوم زیاتی وبري هغه سره اوږي سره هغه ختمي خو نقصانات هم ډیر دي. د خلینه به بیکاره پويسي گیس پیدا کوي دماغ باندې چې دینو بوجرا والی دا سدال غرض دا چې دا څومره شیونه چې دي نو دې کې په نسبت ته وخت سره نقصان ډیر دی. نو ځکه ورته موسی عليه السلام دا ویل دی وینا من یادنا پسې نه ګرځو منګ له بادرنګ او تری او دا شیونه پکار. موسی عليه السلام ورته دا شیونه بیا دې دغه کې نه دا دې شګو ډاغو کې نه بیا دلته تاسو سره کله دې اریحا هغه ته کوشي دغه عمالقو سره جنگو کوي. تاسو خو جنگو نه کنه که جنگ مو کړی وي نو الته دا پیاز او مسوره ورشه پیدا کېده اوس لار سیاو ته جنگو کوي ځای چې کلی ته نه کوزيږي نو پدې خو نه کېږي.
نو دوی کلی ته کوز نشو د موسی علی السلام په زمانہ کې. بیا موسی علی السلام وفات شو، دا غي نرستو حضرت یوشع علی السلام راغی. بیا د یوشع علی السلام زمانہ کې دوی په حمله وکړه، الله ورته فتح ورکړه. مخکې به د خارون نه دیوالونه تو او هر طرف کې بخپل دروازه و. نو الله ورته فرمایل احسان می در باندې وکړه، عذاب می در نه پورته کړ او کله مفتح کړ. اوس چې په دې دروازه داخلي گئی نو سرونه ټټ کړي او وایي چې حتتن حتتن مسألتنا حتتن، خدای زمون ضرورت دی چې زمون ګناهونه معاف کړي. دا دومره بیکار خلکو دی په خړپوس وتل ټوکې کولې اویلې به حنتتن حنتتن، غنم غواړو غنم غواړو. نو الله فرمایي دا دومره بیکار خلک دي. نو رسول الله مبارک ته تسلیتن دا واقعات او د دوی انعام او دوی تم تذکرہ ده چې ما تاسو باندې دا احسانات کړی دي چې اوس مې درته پیغمبر راغی نو ولی نه منئ. نو الله دغه واقعات بیان. الله فرمایي وایس فرقنا او پاغه وخت کې چې جدا کوم بكم البحر پتا سبانه دریاب فان جیناکم نجات مدر کتا ستا واغرقنا غرق مک آل فرعون قوم د فرعون مع فرعون سره د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو کتون کې وی غیلرا تاسو قتل او په خپل سترګو مریدا چا غرق کېدو. طالبان یو سوال کوي ولکه د فرعون ترکیب وکړه. فرعون څه ترکیب دی؟ نو د دې ترکیب دا دی چې فر امر دی او عون ورته مضاف ته فرعون ته. فرعون غیر منصرف ته، ها یو پکې علمیت ته او بل عجمه. نو فر او تختا عون فرعون د امداد د فرعون. نو دا عون ورته مضاف ته او فر امر دی، دا فعل شو او عون مضاف کا فرعون تا، مضاف سره د مضاف الیه دا به مفعول د پار د فرشي. نو دغه ترکیب. طالبان سوال کوي هغه کومه کلمه د قران کریم کې چې منلم کفر دی او نه منلم کفر دی. هغه فرعون دی کې منی په خدای سره العیاذ بالله، نبیا کفر دی او کته انکار کې نو دا د قران کریم کلمه ده. د قران کریم د یو حرف نه انکار کول کفر دی. دا معنا من ته ملګری وای ثوابای والا او دا نور مر سره وی الله تا خدای مو وای وی زکه د الله په نومونو کې خدای نشته. او خبر ادا ده چې الله وای. ما یو ځای ته کې تقریر ته تلم نیو سړی رااله یو چټ را کوي ته په دې تقریر کې خدای خدای وای نو دا کم ځای کې راغله. ما ورته وی دا د کاغذ خبرې نه دي، چا چې کاغذ را کړی دی هغه پورته شه. یا مولانا سے پورته شه مې تا خطر کوي یو مې ته خدای نه مني وینا زوی الله منم او خدای نه منم ځکه د الله په نومونو کې خدای نشته. ما ورته وی د الله په نومونو کې خدای شته، خدای دا د الله ترجمه ده. ودا کم ځای کې راغلی مې دا شمه کې راغلی دي ولذا یترجم الله بخدا التراغلی دي د الله ترجمه په خدا سره ده. الله چاته وی واجب الوجود توای او خدا په اصل کې ده خود آیی موجود بذاته. د الله ترجمه ده ما ته وی ز ترجمه نه منه مې صحیح ده. خدا را ته وایا چې ته چې د چا کم ذات عبادت کې نو دا سودی ودا یو دے مې دا الله په نوم نه کیو خا ودا دا حد ترجمه ده مې ترجمه نه منم. الله بندا دا تاسو چې دا
شعبان 15 نه شروع شي او 15 پورې د ټول قران کریم ترجمه نه کوي. ته مسلمان یو زه مسلمان نه، په هر ژبه کې د الله نوم شته. ما ته وی الله د خدای نه افضل دی. مې څنګه وی؟ الله قرآنی لفظ دی، 4 حروف لري او په هر حرف د قران کریم لس نیکی دي، 40 نیکی شوي. او خدای خو قرآنی لفظ نه دی، فارسی لفظ دی. نو الله الله وایا، نو 40 نیکی به الله درکې. مې بیا خدای نه فرعون افضل دی. فرعون خو 15 حروف دي، بیا خو 50 نیکی الله انسان ته ورکې. بیا خو تسبیح والا وای چې فرعون فرعون فرعون. ما وی صوفی ګل دینا داسې الله باندې درته 40 نیکی الله نه درکې چې کم د قران کریم لفظ دی او تلاوت کې راشي بیا 40 نیکی ورکې. چې الله دا کلمه په قران کې تلاوت کې راشي نو بیا په یو حرف لس نیکی دی. او چې نه قران کریم کې نه راغله او ته یوازې الله وای، نو تا ته د ذکر ثواب ملاوي، د ذکر ثواب. او کدا سي کلمات القرآن باندې چې د ځان نه یو یو لفظ وای، نو بیا به دې سړی خپل زینم ته یحیی کیږي، سار بم وای یحیی، ما خام بم وای یحیی، نو نیکی ورته ملاوي. یو سړی خپل بچی ته نوم عبد الله یې څومره ډېرې نه کوي، نو بیا به الله نه یادې، بس هغه ته عبد الله بچی او عبد الله بچی تسبیح پیدا کیو دا به پیدا سينه دا علم سره عقلم ضروری دی. مسئلے مدمر زبردست او قوی نه دی، ټول قیاس مال فارق کوي. نو ارجب کې دا الله نوم دی. ها نو خدای دا فارسی لفظ دی، فارسی وانانو پکې تخفیف کړي خدا وای. نو تاسو خدای وایو خو اصل کې لیکل کېږي خود آی. پښتو کې نوم شتا، پښتو کې د الله نوم دی ټولواک. ټولواک موږ سره دوره کې یو ثواب دی والا هر وخت برا سره نه ختم. یو ورځ هغه شیخ صاحب چې نن به تاسو بحث کوئ، ما وی صحیح ده. اگر اتوی د کلمې طیبه ترجمه وکا نو بس بیا تا غټلې. ما وی زبر د کلمې طیبه ترجمه وکما خو ته پښتو کې وکا او زبر د انګریزي کې وکا. ویلې پښتو کې ما ته ناراضي ماینه وی نشته د معبود برحق، ما معبود خو عربي ده، پښتو وای. بیا غ شیخ صاحب ته وای مې نشته هیڅ یو ټول واک بیل یو ټول واک نه صفت کړي شوی لګلې شوی د دې ټول واک دی خالصه پښتو. ما وی خالص انګریزي کې مې There is no God, but God is one. Muhammad, peace be upon him, is the prophet of God. دا والا انګریزي. تاسو دا خیال لې چې دوی نه پوهیږي. نه ما یې موږ چې څنګه موحدین دا ست نه. نو مقصد دا دی چې دا په کلماتو د قران کریم چې تلاوت کې ناراضي بیا خو پاره ثواب نه ورکول کی. نو الله ته الله ویل شي، خدایم ویل شي. ها هر جبه کې د الله نوم دی. دوی صرف یو لانجه جوړای چې خلکو ته شکوک او شبهات پیدا کی. واغرقنا او من غرق آل فرعون، قوم د فرعون مع فرعون سره د فرعون. وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو کتون کی وای غیلرا قتل مور. و ازیات کا وقت وعدنا دا غدر من عام چې موږ وعده کړی و. وعدنا اگر کا باب د مفاعله دی، باب د مفاعله کې فاعل من الجانبین وی هو کله کله د یو طرف نم فاعل راتلی شي. وعدنا موږ وعده کړی و موسی علیہ السلام سره
40 لیلة سلویخ شپی ثم اتخذتم العجل پس تاغین تاسونی و خسیلرا الہن پا خدای سرا خدای مورتوی من بعدی پس موسی علیہ السلام د تگنا وانتم تنظروا وانتم ظالمون حال دا د تاسو ظلم کون کی وای ظلم چاته وای وضع الشیء فی غیر موضعه نو عبادت لائق الله او خصیتم عبادت کا نو ظلم نه ده دام ثم عفونا عنكم پس تاغین عفو موکړه لتا سن من بعد ذالک پس دې جرمنا لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ و ازیات کا اتینا چې ورکم موسی کتاب موسی علیہ السلام ته تورات والفرقان جدا کون کې په ما بین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت مومئ و ازیات کا وقال موسی چې موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم دا پنځم انعام دی انکم یقینا تاسو بشک تاسو ظلم تم تاسو ظلم کړي انفسکم پخپلو نفسونو باندې باتخاذکم العجل پنی ول استاسو خسیلرا په خدای سره فتوبو تاسو رجوع کایلا بارکم خپل خالق تا فقتلوا غتوبه دادا او وجن انفسکم خپل ورنا ذالکم دا خیر لکم ډیر بهتر دی تاسو لرا عند بارئکم پنځ د خالق تاسو فتاب علیکم الله رجوع د رحمت کړه پتا سبحانه او تاسو توبه قبول کړه انه بشک د الله تعالی هو د الله تعالی چې دی تواب دا توبه قبل ان کې دی الرحیم ډیر مهربان دی د دې توبه قبول شو موسی علیہ السلام ادا تورات تختیر آواغستے او قوم تے احکام بیان کړ دیکھ نور خبرشتہ خروس تو قصہ نازی بیا در تکوم انشاءاللہ غی اچھے ورطا احکام بیان کړ نو دی باندې خو نه لګید ځکه اسلام او دین خود انسان د طبیعت خلافی دی باندې خو نه لګید وی چې دې ته خو مونږ تیار نه یو موسی علیہ السلام ورته الله در باندې دومره ډېر احسانات وکړو مکه وای داس وای نه دا کې دې چې تا د ځان نه پکې جوړ کړي دا څنګه خبرې کوي الله موسی علیہ السلام ته فرمایل چې د دوی یقین پیدا شي چې دا د الله خبرې دي د خپل قوم نه د اویاو نفر انتخاب وک او کوه تور ته راوړه زور سره خپل خبرې کوم نو د هر قوم نه د شپږو نفر انتخاب وک نو شپږو ته چې په 12 کې ضرب ورکې نو 2 اویا جوړیږي 12 چک 72 2 اویا شو الله خود اویا غختیو نو یو وی زنه پاتې کېږم بل وی زنه پاتې کېږم بل وی زنه پاتې نو بیا 2 نفر پکې ډېر مخلصانو د موسی علی السلام او اکالب او یوشع چې هغه ته پاتې شنو او یا نفر ځان سره بوت دا الله خبره واورېده دی پوښتنه چې قصه خو ریښتینی ده راشه بل لانجه پکې جوړک موسی علی السلام ته وی مون خو خبره واورېده خو الله خو وینو نه ترسو پورې مو چې الله پخکاره نه لیدلې نو هغه وخت پورې زمون یقین ناراضي دا سوال د محبت نو دا سوال د عناد موسی علیہ السلام هم سوال کړي رستو راضي هغه د محبتو الله په تندر نازل یا جبرئیل علیہ السلام پیغام کو ټول مړ موسی علیہ السلام فرمایلی یا الله ته قادر چې مخکې د هلاک کړي وي او رسته مړ کولای شي اوس کدا دا سمړ پاتې شي نو قوم براتوي چې من کې د سرکار د خلق راغون کړو مړ وکړو نو نه به اخلاصېږم نو بیا الله ژوند کړو چې خپل قوم تراغله موسی عليه السلام ورته اوس خو صحیح خبره او کوي کنه خپل قوم ته وی موږ د الله خبره وره دي راته ویل چې کم احکام ستاسو په طبيعت برابرۍ نو پاغي عمل کوي که تکلیف درته نو خیر ده
ادمره بیکار خلک. نو الله هغه واقعا بیان وې زیات کا وخت قلتم چې تاسو وی یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هرگز یقین نکو او اقرار نکو په دې خبره چې موسی علیہ تا الله تورات درکړي حتا تر دې پوره نر الله جهرتن چې وینو من الله پخکارا فاخذتكم الصاعقه اونی ولتا سره تندر د اسمان نور راغې یا د جبرئیل علیہ السلام خاک وانتم تنظرون حال دا د تاسو قتل اغیتا ثم بعثناکم بیا مجوندی کړی من بعد موتکم پس تمرک تاسو نه په دعا د موسی علیہ السلام څومره وخت دی مړو یو شواروس یو شپه او یو ورځ لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ ومن عام وظللنا علیکم الغمام او سور مو کو پتا سبحانه د ورېزي وانزلنا علیکم المن نازل مو کو پتا سبحانه ترنجبین والسلوى ومرزان او موږ درته وې کلو خورای من طیبات ما رزقناکم د پاکو اغنا چې موږ تاسو ته درکړې وما ظلمونا الله فرمای دی موږ سره زیاته نه وکړي ولکن کانوا لیکن ودی انفسهم فخپل نفسونه باندې یظلمون ظلم کوونکی چې ذخیره کوي. الله دوی ته فرمایلو چې تاسو به د سبا د پاره نه ذخیره کوي نو دوی ذخیره کړو خراب شي. رسول الله مبارک فرمای الله دې په بنی اسرائیل رحم وکي نو کدی دا خوراک نه ذخیره کړي نو زما امتیانو با ډیر وخت پورې خوراک کې خود او نه به خرابید. دا وی غسل فایزیات کا وقلنا چې مونږ وی ادخلوا داخل شئ هذه القريه دی کلی د اریحات یا بیت المقدس تا فکلوا منها خوراک کوي اخری منها فیها پدې کلی کې حیث وشتم چې کم زې استاسو خوښي رغدن پراخه وادخلوا الباب داخل شئ په دغه دروازې د دې خار باندې سجدن په حالت د ټټوالي کې او عاجزي کوي وقولوا بیا په داخلوالي کې وای حتتن یا الله زمون سوال دا دی چې زمون ګناهونه ورې جواب نغفر لكم الله وی پرده بواچو پتا سبانه خطاياكم ساسو د ګناهونو غفر پردی چولو توای. رستو آیت کې راځي الله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى تاسو خپل خیراتونه په احسانات او په ضرر باندې مدفع کوي. بیا رستو الله فرمای چې مغفرت من ربکم دا مغفرت چې ده دا تاسو د پاره افضل ده من صدقه یتبعها اذى. نو الته د مغفرت دو ترجمه دي یو دا چې هغه سائل ته دعا وکي د مغفرت ترجمه دا چې ځان ته پټ کې دکان کې ناس ته سوالګر را روان او څه کم شی ورکې نه نو بچې د دې چې هغه ته خبرې وکي نو ځان ته غلې کا او پټه کا داسې وک نو نغفر لكم من به پټ کو گناہونه ستاسو پټ وکو تاسو لره گناہونه ستاسو وسنزيد المحسنين او سره د دین او موږ زیاتواله وکو هغه محسنانو ته مخلصانو ته په ثواب کې نور ثوابونه بمور. فبدل الذين پس بدل کو هغه خلکو ظلمو چې ظلم کړو کم شی بدل کا قولا وفعلا هغه وینا او هغه فعل بدل کا غیر الذي چې دا غیر و د اغنا قیل لهم چې دوی ته ویلې شی وا نو سوال دا دی دوی خو مغه وینا بدل کړي و چې کوم ورته الله ویلې وا او دلته خدا سره راغلو چې بدل ک هغه وینا چې غیر و د اغنا چې دوی ته ویلې شی وا ان دوی ته چې ویلې شی وا هغه نه بدل کړي بلې بدل کړي. نو د عبارت کې تقدیر ده ښا وقالوا قولا غیر الذي قيل لهم او دیوی یو قول چې غیر د اغه نه چې دوی ته ویل شو چې هغه حنتتون ده. فانزلنا من نازل ک علی الذین فخلق بانی ظلموا چې ظلم کړو رزقن عذاب من السماء د اسماننا بما كانوا يفسقون په سبب داغه چې ودی فسق کوونکی
دا الله د طاعت نه به ځانونه وستل